ها ورته ګوره دا خو بس اسې بیان کوي صرف معنی ده فیقول العبد ضعیف وای بنده ځان ته محتاج وای ضعیف ته بنده خو یې ضعیف المحتاج الى رحمت الله الغنی بنده سره احتیاج لګي کنه بنده خو وای محتاج ته نو زه محتاج یم چاته محتاج رحمت ته رب ته الغنی زکه چې دا خو غنی ذات ته القوی قادر مطلق ته نو دا ما ټول اسباب برابر وای محمد زاهد نام ده زوید محمد اسلم الحسینی الهروی هرات ته او سید ده هذه حواش متعلقه على فن الامور العامه دا زه حاشیه لیکم تعلق فن دی امور عامه سره ده من شر المواقف شر مواقف کې اوس ګورم مواقف ورسته اوس راځي دا مواقف جمع د موقف ته جای د موقف معنا جای د حبس جیل جای جیل لکه سره جیل کې محبوسي مواقف جمع د موقف ته موقف ظرف څخه ده جای د حبس مواقف ته مواقف ځکه وایي چې دا علوم او نتار ده پکې ولاړ وای ولاړ دا څنګه چې جارو پته کې زر نه کېږي دا چې ته موقف شوري کې نه پکې ولاړ وای تحقیق پکې کنه ځکه مواقف ته مواقف وای اوس ګوره دا مواقف اصل کې متن ده علم کلام کې مضبوط متن ده او دا وایي چې دا داسې متن ده چې څومره فرقې جهان کې تیرې سلی دي یې ټولو دلایل سته پکې او مسائل هم سته او دا نن سبا چې خلک څومره راځي نوې فرقې جوړېږي دا په دې مخکې کې داخلي دي دا چې نوې فرقه نه جوړېږي چې بله رایه مخکې کومې فرقې تیرې شوي دي هغو کې دا نه داخلي دي دا کمونیسټان دا میرزایان دا بیمان دا ټول څومره فرقې چې نن تا ذهن کې راځي دا ټول په دې مخکې کې داخلي دي دا مواقف کتاب څه ده دا ټولې فرقې ذکر کړي دي هغو دلایل ذکر کړي دي هغو مسائل ذکر کړي دي ډېر قیمتي کتاب ده وایي دومره قیمتي کتاب ده لا سمع مثله آذان الاذهان ولا رأى مثله اعیان الانسان دا سه کتاب ده چې نو خو به د انسان غوږونو داسې اورېدلې داسې خبرې نه به سترګو لیدلې داسې کتاب ده خو دا د حنفي عالم کتاب ده مولانا عزد الملت و دین هغه توضیح وال دا د یو کتاب ده اوس دا وایي چې دا اصل کې شپږ مواقف دي دا مواقف کتاب څه ده متن دا شپږ مواقف دي شپږ مواقفو کې دا نور پرېږ د پنځه دا دوم موقف راواخله دا موقف ثانی څه ده دې کې یو مقدمه ده پنځه مراسل دي مراسل جمع د مرصد انتظارګاه ته وایي نو ګوره ټول دې کې شپږ مواقفه بیا صرف موقف ثانی واخله په دې کې یو مقدمه ده پنځه مراسل ده بیا صرف مرصد اول واخله دا نور ټول پرېږده دا په وجود ادم کې ده وفي سبعه مقاصد په دې کې بیا و مقصدونه دي دا ترتیب نو مواقف دا شپږ مواقف ده یو شپږ مواقفو کې خالی موقف ثانی واخله
دې کې یوه مقدمه ده، 5 مراسد دي. بیا په دې 5 مراسدو کې خالی اول مرصد راغلی انتظارګاه، دا په وجود ادم کې ده. په دې کې 7 مقاصد دي. او دا وایي دا محشي چې مونږ زمانه کې دا 4 مقاصد ویل کېده. مونږ زمانه کې دا دو خپل زمانه یادې، اوس خو نه ویل کېږي، دا نور ټوله پاتې. وای کدا چا ویل کنه یا ولیدله داسې یوه مسله به دا نه کی پیدا چې دا بې دلیله. هر مسئلې پر به دلیل، هر مذهب به استدلالي ردی په دلایلو قطعیو سره. دا داسې کتاب ده. اوس خو بس تاسو مونږ نه هر شی پاتې دی. ولې سبقونه نه وایو که نه، وخت نه ورکو. وخت علم ته خو به وخت ورکوې، چې وخت یې ورکړه بیا به یې ووایې زده کیا به یې، چې وخت نه ورکوې به څه شی زده کوې، بیا خو نه زده کېږي. علامه سید سند وایي، تو سید سند شان ته ګوره. سید سند غوندې عالم، حافظه وال شخصیت، لوی عالم د معقولات او د منقولاتو، هغه وایي چې ما دا شرع مطالعه څه ده، د منطق کتاب، دا ما 4 ځله ویلې وه که 5 ځله. ایو قول کې راځي چې 50 ځلې ما دا ویلې وه. بیا ما ته سوچ راغلی چې د شرع مطالعه مصنف خو امام رازي ده، شرع مطالعه مصنف خو امام رازي ده. امام رازي خو ژوندی ده، رای کې ده، رای رازي دته ولې نه ورځي، دا خو مصنف ته. زه دا شرع مطالعه خپله لیکلې ده نه ووایه، لاړه درته ډېرې سفرې مې وکړې، ورسېده امام رازي ته. تپوس مې وکړه کور یې چېرته ده، دا یې کور دی. ور مې وټکاو، امام رازي وروتلی، بوډا، سخت بوډا و، سپینه ګیره، سپینې روزې، لیدلې نه. وروتی، سلام مې ورسره وکړ. ما ورته ویل چې جي زه خو نام مې ورته یاد کړ چې زه خو ډېر لرې نه راغلی یم، جرجان نه راغلی یم، تاسو ته راغلی یم چې دا شرع مطالعه ما ته ووایه، ځکه ته خپله مصنف یې، ژوندی یې. وی چې امام رازي ډېر وژړله، ویله چې زه خو ډېر سخت بوډا یم، وینه نه اوس. خو ما یو شاګرده مصر کې ده، مبارک شاه، تا ته داسې وایي لکه عین زم. ډېر قابل سړی ده. هلته مصر ته لاړ شه، مدرسې ته لاړ شه، شاهي مدرسه ده، صدر مدرس پکې دی ده، مبارک شاه صاحب. بس دا خط په ورکې، سلامونه به ما ول ورکې، بس تا ته بیا ووایي. لاړه مصر ته، مصر ته تلله او میاشتو سفرې به کړي. ورسېده مدرسې ته، شاهي مدرسې ته. سید سند وایي چې زه خو طالب وم، مبارک شاه صاحب سره میلاو شو، خط مې ورکړ د امام رازي. چې هغه خط وکته که نه، سخت یې وژړله استاذ پسې. بیا ما ته ډېر قدر راکړ. نو ما صرف 2 کتابه شروع کړی نه، ته سوچ کو، دومره لوی خلک 2 کتاب، اوس موږ 10 کتابو، 2 کتابه ما شروع کړ. کم یو مواقف ایو شرع مطالعه، بس دا دو، یو شرع مطالعه، یو مواقف، بس دا مې وی. دا شرع مواقف، دا شرع خو بیا د په لیکلې ده، طالبي کې طالب و شرع لیکله په دې مواقف باندې. دا شرع مواقف چې اوس ته وایي، دا د کتاب ده په طالبۍ کې، طالبي کې دومره مقام ته ورسي سړی. خو دا خو چې عمر ورکړي که نه، بیا پس سړی دې مقام ته رسي. مونږ ته استاد ویله د دیوبند، دارالعلوم دیوبند، ویله هلکه، هغه داسې ښکلې خبرې کولې، هلکه مونږ سره یو طالب و د سوات و، ښه داسې خبرې کولې. وی چې هلته کې مونږ سره دیوبند کې و، دا شرکایه دې څو ځله ویلی و، یو ځلې ویلی و، بیا یې ویلی و، بیا یې ویلی و، بیا دلته راغلی و، شرع په لیکلې وه په شرکایت باندې،
ډېره ښه شرح لیکلې وه. نو خو ځکه یې لیکلې وه چې ویلی و بار بار که نه و چې ته وې فاقه تونایې سیاسي ته به څه ځای لیکې ته وایي نه شي لیکلی. دا کتابونه مونږ په یاد یې لیکل. مارتون کې الحمدلله ما 6 کاله تېر کړي. دلته مو 3-4 کاله دلته علامه مغفور الله صاحب، علامه سید الله صاحب، دا مونږ استادانو خاص ما سره ډېر مهنت کړی د غریبانو. 2 دل ترته ویلو دا کتابونه سخت مهنت سره مونږ ویل. په یاد به ما لیکل ده، په یاد تا شرکای د علامه مغفور الله صاحب نام په یاد ټول لیکلی. بیا مې ورښکاره کړه چې کتاب مې ولیکلی. مې داسې اړولی پاڼې وایي هلکه دا خو ډېر ښه لیکلی ده. بیا دې نه بعد بیا هلته لاړو علامه مارتون ته. د استادانو استاد و. بیا مو هلته 6 کاله تېر کړه. دنیا لیکل د صندوقونه ما ډک کړي دي. چوکچار نه وړي دی، چوکچا وړي دی، وړي دی نه بیا راکوي نه پټې کړي. دنیا یو غټ صندوق ما پلار ول حاج وال غټ صندوق دا ټول ډکو ما مکتوباتو ډکو شروحات ما لیکلي وو او ټول مې په یاد لیکلي وو. او تاسو سبق نه وایو نه مهنت خاجي داسه. هذه حواشي متعلقه دا خاصي دي چې تعلق ده على فن الامور العامه، فن دي امور عامه سره من شر المواقف، شر مواقف حصہ ده د امور عامه. او دات فی درج عباراتیا لؤال تحقیقات یتزین بیا اذان الاذهان. ای خدمه فی درج عباراتیا په وړو صندوقونو د عباراتو د کتاب کې یو غټ صندوقي کور کې پروتي تو نشان اعظم علی شان وال صندوقي هغه بسترې چپلې پکې اډیر شیان پکې پرتی غټ صندوقي کړ. بیا یو غلاسه وړو کې صندوقانی او کې صاف کپڑے یو بیا دومره وړو کې صندوقي ډیر وړو کې هغه بیا سونه پرتی سونا سره زری پکې ګوتې پکې غمی پکې اوبه وړو صندوقي دا څه وای چې دا وړو صندوقي د عباراتو د مواقف دا وړو صندوقي وړو عباراتو دې کې مای خېدي ملغلره تلاړ شدا صندوقي وګوره دا ملغلره واخله دا معنا او دا تو فی درج عباراتیا مای خېدي په وړو صندوقونو د عباراتو د کتاب کې اضافت درج عبارات ته اضافت مشابهی مشابهت یعنی عبارات ته مواقف داسې دي ک درج لکه واړو صندوقي د سرو زرو نمایخ دي فی درج عباراتیا درجان نه درجان خو خزه نام ده فی درج عباراتیا په عباراتو د کتاب کې ک درج چې دا عبارات داسې دي لکه واړو صندوقي چې مې پکې خېدي لؤال تحقیقات ملغلره د تحقیقات مې پکې خېدي. بیا اضافت مشابهی مشابهت ده التحقیقات کلو علی داسې تحقیقات مې کړی دي د فن لکه ملغلره یتزین بیا اذان الاذان خیستکیږي د سره غوګونه د ذهنونو خالی دا غوګونه نه سروال ذهن کې چې کوم غوګونه دي رښتیا غوګونه یې ذهن او سره خیسته شي چې دا واروي کنه خیسته شي لکه چې ذهن د خیسته شي نو روح به خیسته شي چې روح ته خیسته شي نو په بدن باندې اثر وي. یتزین بیا خیسته کېږي په دې تحقیقاتو سره اذان الاذان غوګونه دي ذهنونو وخدرتو فی اثار فی اثناء اشاراتها نفائس آرائسا لم یتمسهن انس قبل ولا جان. دی وای دا کیو خو دی کتاب عبارات دی قیمتی عبارات دی کتاب عبارات خو یو سری معنی یو اشاری نو ما ایخ دی په منځ دی اشارو دی کتاب کې چې می ایخ دی آرائس نفائس آرائس صاف پاک دامن ناوے
نفیسه پاک دامنه صاف ناوه دا مې په کېښې دي مسلې نفایسه آرایسه پاک صاف پاک دامنې ناوې مې په کېښې دي ناوې دي په دې کې هغو کې اشاراتو کې نه داسې ناوې دي لم یطمثهن انس قبلی ولا جان چې دې ته لاس نه ده وروړی ما نه مخکې نه انسان نه پیري دومره لوی مقام ته اشاره کې هېروي چې دا داسې تحقیقات ما کړي دي چې دې ته نه انسان مخکې رسېدلی ده نه پیرای اوس یې ته وایې که نه وایې دا من وخدرتو ما پټ کړي دي ما پټ کړي دي فی اسناء اشاراتیا په منځ د اشاراتو د کتاب کې نفایسه آرایسه قیمتي پاکې ناوې تاسو ټولو ته د خدای پاک قیمتي پاکې ناوې در لم یطمثهن انس قبلی ولا جان چې لاس نه ده وروړی دغو ناوو ته نه انسان ما نه مخکې نه پیري اوس وایي خدمتو بها بس اسماء اشاراتها تمیز اشاراتو